او دا ازل میں راوڑ دا سودا دا ہر ساتوں میں روح ہزار ہزار کا تازاری دلتا ہم دغمی منشادا نمخدور کشدو غماس جاہل خطا شو او چیستا پمینا ما سرا جفادا خویو ورزو بپا ارمالا سن مروری ای اپا نصیب کے دا ظالم دیرا جڑادا ای اپاک زیبا دا محمد امین محبوب دے اوستانا مپاکا محمد مصطفیٰ دا ماستاد عشق پا جورم وجنی دا غوغا چدن ماستاد عشق پا جورم وجنی دا غوغا چدن سرکارا پورتا پا دیوار دا تماشا چدن سرکارا پورتا پا دیوار دا تماشا چدن ماستاد عشق رسے ازلنا او داغی خاندان نا هم زله 400 بلکه KPK او بلکه زه دا ووایم زمونږ د علماو د عوامو هغه بدماشي په شیخ صاحب باندې ختمه شوه. شیخ صاحب یو برکتي سړی و. موږ شیخ صاحب چې کله موږ ته څه مسله راغله موږ به لاړو الحمدلله هغه مسله د ختم نبوت په هغه په یو په ټلیفون باندې ختمه کړه. د امن لاهي و نن هم چې هغه تلې د امن خبره کړې ده د امن په لار کې هغه یو ډېر لوی کردار ادا کړی دی. په ضلع 400 کې یو واقعه د یو عزتمندو کله د پړانګو په دانه کې یو واقعه راغله یو ګستاخي چا وکړه د غونډو پړانګې دانه دا د غونډو پړانګو خلکو نه ډکه ده. قریب وه چې پړانګو دانه هغه ختمه شوې وه. هغه وخت کې DPO شعیب خان دلته کې DPO او هم په دې دانه کې دنګ نه و. موږ علما زموږ د علماو شاته ولاړ وو. په دغه وخت کې دوی FIR نه کوو. شیخ صاحب په فیسبوک باندې موږ یې کتلي وو. ما تیاری نه وکړو چې دا څه مسله ده. ما وایي دغه شان مسله ده. DPO هغه چې کوم دی FIR نه کوي. مې موبایل ورکړه DPO له چې DPO له موبایل ورکړه ورته شیخ صاحب د هغه ځای نه په ټلیفون باندې وایي دا مولانا چې ته څه وایي زه ورته یاد کړم دا FIR وکړه ورنه د 400 امن به خراب کړي. هغه راغی او زه کېنولم FIR ته او ما FIR وکړو. الحمدلله 400 امن دا قائم شو. ورنه څنګه چې مخکې تاسو کتلي په مندمي کې یو د قرآن عظیم شان واقعه راغله او اووه څوکۍ دا چې کوم دی وسوځېدې. دا الحمدلله امن چې قایم دی دا علماء کرامو قایم کړی دی. زه به حیثیت د ختم نبوت د تحصیل امیر دا زمونږ د ضلع 400 سرپرستو د ختم نبوت الحمدلله زمونږ ادارې دا خبره واوري او اسټابلیشمنټ هم دا خبره واوري زمونږ په 400 کې. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. زما ډېر قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو نن چې موږ او تاسو دا کومه جمع عفیر را جمع یو د دې عرض او عایا موجوده ټول انسانیت ته پته ده چې موږ د صفه بیس باندې په دې شدت ګرمۍ کې په دې سور طرق باندې ولاړ یو. نو عزتمندو دا د ټول انسانیت ته پته ده یوازې د مسلمان خبره نه کوم بلکې ټول انسانان د دې نه خبر